یو سړی دی سپین ږیری سړی دی بوډا یهادا بین ابنیه د دوو زامنو په منځ کې داسې په اوږو باندې روان دی بوډا کمزوری ضعیف سپین ږیری یو زوی ته یو طرف ته دی بل طرف ته لاسونه پې اچولي دي او خپې راکاږي هغوی راکاږي ځان پسې رسول الله علیه السلام ته تپوس وکړه دا ولې دا بابا تاسو راکاږئ و یا رسول الله علیه السلام دا زمونږ پلار دی نظره زمونږ دی پلار نظر کړی و منښت یې کړې وه چې زما فلانکې کار که الله وکړه زه به بیت الله ته ان یمشي ماشیا پیاده به زما حج به کوم پیاده د مکې او د مدینې د اوښانو لاره 12 ورځې ده نو چې دا پیاده ځي څومره مزل به نو خپو یې کار پرېښی دی موږ یې راکاږو نور مزل نشي کولی پیاده مزل یې کړي دي ستړی شي نور خپو کې طاقت نشته دی بس موږ یې کله یو په شا کړو کله بل راوچت کړو د نظر کړی چې زه به د الله کور ته پیاده ځم رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ان الله عن تعذيب هذا لغني لنفسه مره ان يركب هذا الله بندگانو الله ډیر غنی دی الله ډیر به حاجت دی الله ډیر به پروا دی د دې سړی چې د ځان له عذاب او تکلیف ورکوي پیاده روان دی او ځان یې ستړی که ځان خوږی ځان ته چې دی مصیبت یې جوړ کړی دی الله د ده د تکلیف نه غني دی الله په تکلیفونو څه کوي نبي علیه السلام ته امر وکړو چې سورلۍ ته یې وخېجوي دا د اسلام رحم دی رحم دا د اسلام مهرباني ده نظر دی وکړي او هغه نظر ستا د وس نه بار شي یو سړی دی نظر یې کړی دی زه به هره میاشت 10 روژې نیسم منښت یې کړې ده د الله دپاره به 10 روژې نیسم ځوانۍ کې تکړه اوس بوډا شو نیشي نیولی نظر یې کړی دی منښت یې کړې ده بیت الله ته به پیاده ځم خپو یې کار پرېغوست نظر یې کړی و منښت یې کړې وه چې زه به هره هفته قرآن شریف ختموم 4 سپارې ورځ به ویمه ناجوړه شي بوډا شي اوس یې وس نه رسېږي اسلام څه وایي چې کله نظر منښته ستا د وس او د طاقت نه بهر شوه دغه نظر پرېږده او د پرېغوستلو په بدل کې د قسم کفاره ورکړه د زنانو نه دا نظرونه ډېر راځي ماشوم یې ناجوړی د مرګ حالت کې جذبه کې راشي که دا بچی مې الله روغ که زه به 15 روژې نیسم پکې مور ناجوړه شي 15 روژې د وس د لاندې نه راځي نه دې نیسي د دې د کفاره ورکړي د قسم هغه نظر چې کله مسلمان وکي او د وس او د طاقت نه بهري مشقتي ګراني نشي کولی نظر دې پرېږدي او د هغې کفاره دې ورکړي کفاره څومره ده د قسم 10 غریبانان 2 وخته مړول یا 10 غریبانانو ته کپړې اغستل سره د ګنډلو او یا 3 ورځې روژې نیول او یا غلام ازادول په دې 4 کې چې په کم یو باندې وس برش نظر پرېږده او دا کفاره ورکړه ته ترې راووت رسول الله علیه السلام بچو ته ویل چې دا بابا سور کوي په سورلۍ باندې الله په دې تکلیفونو د ده نه نه راضي کېږي الله مشقت نه غواړي الله تکلیف نه غواړي چې بابا دی سپین ږیری دی کمزوری دی او پیاده سفر یې کړی دی او خپې کار نه کوي الله ته عبادت خوښ دی سجده ورته خوښه ده
نو په لاره کې رسول الله علیه الصلاة والسلام د حالت ولید. بیا نظر چې کله مؤمن وکي د نظر الفاظ به وایي، د نظر الفاظ دای که الله عز وجل زما دا بیمار خکه نو په ما دې نظري چې زه به یو چیلی الالوم دې ته نظر. یا په پښتو کې وایي که دا بیمار می الله خکه نو د الله د پاره په ما باندې غویا الالول دې ته نظر. دا په تا داسې فرض دی لکه دا فرض مز، دا به سیکنډ هم نه رسته کې، دا به بلکل چې نن دې وس کې د سبا ته بیا نه پرې. او چې نظر دې وکړي منښته دې وکړله هغه کوم حیوان چې دې منلی دی حلال به کې د هغې نه غوښه نشي خوړلی، د هغې نه ته خوراک نشي کولی، به ټول غریبانانو له ځکه دا ته د الله په نامه منلی دی او د الله له چې دې ورکه بیا به پکې کار نه لري، بس بیا د الله مال شي.